دبڑو کوالی نمی جن سنا آشنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دے 9 نمبر د بنی اسرائیلو اغا تذکرہ روانه دا او الله تعالی په هغه باندې چې کوم انعامات کړي وو د هغه یاداش او هغه ذکر الله تعالی دلته کوي د بنی اسرائیل ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې مدینه منوره سره شاوخوا دک خلق آبادو دا ډیر لوی خلق تعلیم یافته او لوی د کتاب والا خلکو نو دی وجنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیات کوشش هم وکاو چې دا اهل کتاب ایمان راوړي نو دین اسلام ته پلاره کې د نور داسې غبل غټ رکاوټ بنوي دوی باندې زه په الله تعالی بعضی انعامات کړی دي او په بعضی صورتونو کې بردي تذکرہ راځي دلته د یو لوی انعام الله ذکر کړی دی هغه دا دی چې الله دوی ته فرمایي چې ای بنی اسرائیلو تاسو ته دا انعام نه یادېږي چې ما د فرعون نه تاسو له نجات درکړی دی حالانکه فرعون را لګېدلی استاسو هغه نسب حسب ارسی ختم کړي استاسو نسل ختم کړو خو الله تینا محفوظ کړي الله تینا وساتلی د فرعون نه دی آیت کې د فرعون ذکر راځي دا فرعون سوکو د فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان ولید دا خپل نوم د فرعون خدا فرعون دا د هغه حکومتي نوم حکومتي لکه زمونږ د ملک چې څوک مشري د پاکستان هغه ته وزیر اعظم ویلې شي دغه رنګي په خوا به د هر ملک چې کوم مشر هغه ته به یو لقب یو صفتی نوم ویل کېده نو د مصر به چې کوم مشر شو صدر شو هغه ته به فرعون ویل نو د تیم د فرعون د دی وجینه ویل ورنه دا اصل کې د مصر نو دا فارس النسل د فارس موجوده چې کوم ایران دی دا د غزي اوسیدونکو خود دې بچرته بیا واقع راشي دا یو عام مزدور کارو سیده ساده انسانو خو بیا بس د سره د حکومت ظلم شو دا باغی شو د باغی نه لاړې تر دې چې مصر ته لاړې هلته بیا حکومت شو حکومت نه پس د بیا د خدای توب داوا وکړله دا بیا چرته راشي نو دا د مصر د هغه بادشاه او د صدر هغه لقب فرعون خپل نوم چې ولید ابن مصعب ابن ریان دا د خپل نوم یا ولید یا مصعب او دا د فرعون دا ورته د لقب یو لکه بعضی ملکونو لکه د روم مشر ته قیصر ویل کېده د فارس مشر ته هغه تبا قیصر او کسرا داسې نمونه دا رنګ د حبشو چې کوم بادشاه هغه ته نجاشي ویل کېده لکه د هندستان اوس پورې چې کوم بادشاه هغه ته بطلیموس ویل کېده خو اوس دغه القابات بدل شو ماډرن زمانہ راغله جمهوریت ته نو دی وجه اوس ورته وزیر اعظم او پریزیدنت دا الفاظ استعماليږي نو دا دغه فرعون یو ځل دا سکارو شدي فرعون خوب ولید د بیت المقدس چې کوم دا موجوده اوس فلسطین دی دغه زینا دا ډیر برکتی زیاده ګوره دا مسجد چې کوم دی بیت المقدس جمعات چې کوم دی فلسطین کې حالانکه دی کې دا د عیسایانو هغه عبادت خانه پاتې شوی د عیسایانو دلته مرکز دی ځکه د حضرت عیسی علیه السلام جای پیدایش بیت اللحم هغه دی بیت المقدس سره خوا کې دی نو دی وجه نه عیسایان په دی باندې بازي وقت داسې راغلی چې عیسایانو په حکومت او د عیسایانو په گرفت کې وو دغه رنګ د مسلمانانو په کې د بیت المقدس د حضرت سليمان عليه السلام جوړ کړی دی او د مسلمانانو هغه قبله اولو نو د مسلمانانو هغه بنیادی مرکزی ځای د بیت المقدس ته د غرنګ د يهوديانو دی ځکه د يهوديانو چې کوم عیسی د سليمان عليه السلام داوود عليه السلام کوم هغه عبادت خانه جوړ کړی وي او هغه
په شیطانانو باندې او پیریانو باندې غټ غټ عبادت خانه جوړه کړې وه. د یهودیانو هم دې سره هغه یو دیوال دی ګریې دیوار ورته وایي دیوار ګریه، یعنی یهودیان هغې ته ودرېږي مخامخ او دیوال پورې ځان مږي لکه د خانه کعبې په شان موږ چې مسلمانان خانه کعبې له کوم حیثیت ورکو نو دوی هغه دیوالونو له هغه حیثیت ورکړی دی. نو دغه ځای بیت المقدس د یهود هم پې ځکه لګیا دي قبضه کوي، مسلمان هم لګیا دی هغه چې زما قبضې ته راشي، او عیسایي لګیا دی چې زما قبضې ته راشي، ځکه دا د هر یو د عیسایانو یهودیانو هغه مرکزي عبادت خانه پاتې شوې ده. په هر حال اوس خو د مسلمانانو د بې شرمۍ د وجې نه او د مسلمانانو نه هغه جهادي جذبه وتې ده، غیرت ته نه وتې دی ټول مسلمانانو نه. نو لہذا دې وجې نه اوس کافر لګیا دی، مسلمان غلام جوړ شوی دی. اوس لا بله خبره مې اورېدلې ده یهود لګېدلي دي اوس بیت المقدس له دا نقشه بدلی او دې له رنګ روغن ورکوي د خپل یهودیانو چې کوم عبادت خانې دي د اکه رنګ عبادت خانه ترې نه جوړوي. خو زه به هر حال مجاهدین لګیا دي، ان قریب فتح به الله ورکی. نو دا فرعون داسې خوب ولید دغه بیت المقدس د طرفه مسجد اقصی ر طرفه یو اور راغلو، اور چې راغلو نو دی مصر کې چې کوم د فرعون خاندان او د فرعون ملګریو قبطیان ورته ویل کېده د قوم خلک چې کوم قبطیان، نو د هر قبطي په کور باندې دا اور پرې وتله او د فرعون په دې بلډینګ او د دې په دې محل باندې د په قلعه باندې دا اور راغلی دا ټول بلډینګ راو غورځو او بني اسرائیل چې کوم ورسره اوسېدل د هغې کورونو ته دا اور نتلو، هغې ته داخل نشو. نو فرعون چې دا خوب ولید سار را پاسېدله چې ویې کتل دا خو یقینا یو معنا خیز خوب دی او دا یو معنا به لري، ځکه چې د بني اسرائیلو کورونه هغه محفوظ پاتې شول او زما د خاندان زما د قوم چې کوم خلکو قبطیان د هغې کور هر یو کور ته دا اور لاړه او کورونه والا اوران کړل. نو د چې هغه خپل نجومیان را وغوښتل معبرین ځان سره یې کېنول چې دغه رنګ خوب مې لیدلی دی. نو دوی نجومیانو والا د دې خوب تعبیر داسې ورکړه چې په دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي چې د هغه د لاسه به ستا د حکومت دا به تباه کیږي او د هغه د لاسه دا قبطیان چې کوم دي ستا دا قوم قبیله دا ټول خلک به الله تباه او بربادوي. نو فرعون ته چې دا خبره ولګېدله نو خپل هغه کمکل کمیټي راغونډه کړله کمکل خلکو چې اوس څه چلو کو زما حکومت خو خطره کې دی، زما خدایتوب ختمیږي او زما دا سیټ او کرسۍ زما نه ځي، نو د اقتدار جنګو. نو لهذا مشرانو د ټولو دا مشوره ورکړله داسې کار به وکړو د بني اسرائیلو کې به هلک نه پرېږدو، ځکه نجومیان وایي چې په دې 2-3 کالو کې به یو ماشوم پیدا کیږي. نو داسې کار به وکړو بني اسرائیلو کې چې کم ماشوم پیدا کیږي هغه به قتلو او جینکۍ به ژوندۍ پرېږدو. نو یقینا دا ډېر زیات هغه ظلم د انتها وه. نو دغه مشوره شو او قانون پاس شو، یو کمیټي جوړه شوله، یو تنظیم جوړ شو او یو اداره جوړه شوله د ښځې مقررې کړلې چې په کوم کور کې ښځه حامله کیږي بچی په خېټه کیږي هغې ته به څوکیداري کیږي، د هغې به مثال معلومات کیږي چې کله بچی وزېږي نو که هلک نو مل ته به پې چاړه راښکلی کیږي، ادارې ته به اطلاع میلاویږي او وجلی کیږي او که جینۍ وه هغه به پرې غوستلی شي. بعضې مشرانو دا مشوره ورکړله چې فرعون صاحب دا خو د دې خو دی چې ای خدای داسې کار وکړه چې دا هلکان هم وله وجنه او جینکۍ هم وله وجنه، ولې دا خو کمزوري خلک دي او د دې نه زمونږ څه فایده. خو بیا ورله بعض وویلي چې نه که جینکۍ هم د دې وجنې او هلکان هم وجنې دا به ټول ختم شي، زمونږ به دا خدمتونه څوک کوي، مونږ له به دا لارې کوڅې به څوک صفا کوي، زمونږ به په کور کې نوکران به څوک وي. نو لهذا دې وجې نه دا جینکۍ وله آزادې پرېږده دا مه قتلوه. نو په دې باندې بیل پاس شو، هلکان قتلېدل او جینکۍ ژوندۍ پرې غوستلی شوي. به هر حال دا د فرعون هغه خپله حربه وه، خو یو طرف ته د انسان هغه سوچ سمجھ دی، یو طرف ته د مخلوق هغه تدبیر دی، خو بل طرف ته د خالق تدبیر دی. هغه فرعون چې د یرې نه مثال 12,000 ماشومان هغه قتل کړل، بعضې روایت کې راځي چې 80,000 ماشومان دوی په قتل کړل او هغه یې حلال کړل. خو بل طرف ته اکه ماشوم د کم ماشوم د لاسه چې د حکومت خرابېدله او د کم ماشوم د لاسه چې د هغه خدایتوب ختمېدله هغه ماشوم د ده په کور کې 13 کاله ګورې الله وساتله د ده په کور کې. به هر حال زی په زی به واقع بیا راشي موسی علیه السلام د ده په کور کې غټ کړو الله 13 کاله ورسره تیر کړل، خو ده ته دا پته نه لګېده چې زما حکومت او زما خدای هغه به د دغه انسان د لاسه ختمیږي. نو دغه بیل چې پاس شو نو ماشوم به پیدا کېده. نو شاه عبدالعزیز رحمه الله تفسیر عزیزی کې فرمای چې 12,000 ماشومان دی مردار قتل کړل او بعضی روایتو کې راځي چې 80,000 ماشومانان د قتل کړي دي او یا 12,000 ماشومانان دین علاوه هغه زنانه چې
چې د ماشومانو د قتل د وجینا او هغه به ویل چې زمونږ د سترګو وړاندې به زما بچي ذبح کیږي نو 90,000 ملونه وزیږول هغه بچي ضایع کړل ځکه د 90,000 خزو دا ویل چې مونږ مثال دا برداشت کولی شو چې دا خپل بچي دا ضایع کو خپل حمل ختم کو خدا نشو برداشت کولی چې زمونږ د سترګو وړاندې زما بچي پیدا شي هغه وړو کې بچي هغه د حلال کړل شي نو لہذا 90,000 خزو خپل بچي ضایع کړی دي او 12,000 یا 10,000 ماشومان دی مردار په قتل رسولي دي نو دا یو لوی مصیبت د بنی اسرائیل د پاره او یو لوی امتحان الله د دې امتحان نه دوی له هغه نجات ورکړي دي زه په زه به ان شاء الله بیا واقع راځي نو دغه یو نعمت د دې ذکر الله دی بنی اسرائیل ته چې اے بنی اسرائیل تاسو سترګې مپټوي دي ته وګورئ تاسو الله د څومره لوی عذاب نه خلاص کړي تاسو به هغه نسل حسب نسب ارس ختم شوی خو که الله چرته محفوظ کړي نه نو الله فرمای یاد کی اے بنی اسرائیل و اس پاغه وخت کې نجیناکم چې موږ نجات درکړ تاسو ته من آل فرعون دا فرعون نه د فرعون د قوم نه د آل فرعون مراد فرعون او د هغه چې قوم کم ملګریو یسومونکم چې همیشه به در رسول تاسو ته سوء العذاب هغه بد عذاب به در رسول بعض علماء یو خدا چې د ماشومان قتلول بل دوی په عذاب کې دا اخته د حکومت او د ملک چې څومره کمزوري کارونه مثال واړی صفا کول یا د چواړی توب یا با ګټرې صفا کول یا مثال داسې غرمو تبکارو هغه به ټول په دی بنی اسرائیل باندې کول مطلب چرته سرکاري نوکری دی بنی اسرائیل له بدن ورکوله داسې دفتری کار به د دنه نه اخستل د سوري کار به د دوی نه اخستل نو دا همیشه عذاب چې تاسو له به درکوله بل لوی عذاب دو یذبحون حلال ولبی ابناءکم اغنارینه بچی استاسو ويستحيون او ژوندۍ به پر غستل نساءکم اغزنان استاسو وفي ذالکم او په دې کار کې دغه الکان حلالول د قتلول او جنکی پر غستل بلا او دا لوی امتحان ازمایش من ربکم استاسو رب د طرفه عظیم دا لوی ازمایش او هغه امتحانو یقینا دا ډیر لوی امتحان دی کله کله په مسلمان باندې امتحان راځي خو به هر حال هغه په صبر کوي الله فرمای و اذ یاد کی هغه وخت نجیناکم چې ما نجات درکړو تاسو ته ای بنی اسرائیل من آل فرعون دا فرعونیانو نه د فرعون او هغه د قوم نه یسومونکم چې همیشه به رسول تاسو ته سوء العذاب هغه بد عذاب د تکلیف او عذاب به تاسو ته رسول یذبحون حلال ولبی ابناءکم تاسو هغه نارینه اولاد به تاسو حلالول ويستحيون او ژوندۍ به پر غستل نساءکم هغه زنان تاسو جنکی به تاسو ژوندۍ پر غستل وفي ذالکم او په دې کار کې دا الکان حلالول او جنکی ژوندۍ پر غستل بلا اون دا یو لوی امتحان لوی ازمایش من ربکم استاسو رب د طرفه عظیم ډیر لوی